په دنیا کې درته یو حقیقت بیانوم، دا تاسو صرف یاد وساتئ ځان سره ښه. د رور پته دا د هغه د واده نه بعد پته لګي چې ستا دا رور ستا سره څومره مینه کوي. د هغه د واده نه بعد به تا ته پته لګي چې زما رور زما سره څومره مینه کوي. او د بچو پته دا په بوډاوالي کې لګي. ورشئ تاسو د بوډاګانو نه تپوس وکئ، بیا به تاسو ته پته ولګي چې آیا دا بچي د ده په دې بوډاوالي کې په کار راځي او که نه راځي. که دا بچي په کار راتلل پوهه شه چې دغه رونه دا قیمتي رونه دي، دغه بچي دا قیمتي بچي دي. او د خاوند پته دا د ښځې په بیمارۍ کې لګي چې ښځه په کټ پرتی بیماری، د خاوند پته دغلته لګي. او د ښځې پته دا د خاوند په غریبۍ کې لګي چې خاوند د غریبي د ښځې اصلیت په درته معلوم شي چې د ښځې اصلیت څومره دی او دا ښځه ما سره څومره مینه کوي. او د دوستانو پته دا په مصیبت کې لګي چې کله په تا مصیبت راشي بیا به تاسو ته د دوستانو پته ولګي چې آیا کم دوست زما سره ډېر ښه دی، کم دوست ما سره ډېره مینه کوي. او د ماماګانو او د تروریانو پته دا د مور د مرګ نه بعد لګي چې دغه ماماګان تا سره څومره مینه کوي، دا تا سره څومره محبت کوي. دا د دنیا حقیقت دی، دا زه نه ویم، دا تاسو وګورئ، دا معاشره وایي. او د ګاونډي پته دا د ضرورت په وخت کې لګي چې کله د ضرورت رالی او دا ګاونډي ستا ضرورت پوره کړي، پوهه شه چې دغه ګاونډي زما سره مینه کوي، دا زما سره محبت کوي. او بیا د رشته دارانو پته اله لګي که نه چې کله ستا دغه رشته داران دا مالداره شي نو بیا به تا ته د رشته دارانو پته ولګي چې آیا دا رشته داران ما سره مینه کوي او که نه دا زما دشمنان دي. دا د دنیا حقیقت دی، دا زه نه ویم، دا تاسو وګورئ، په دې معاشره ګواه ده.